د معدې دپاره خورئ نو ګردې هم خرابوي او چې ګردو دپاره خورئ معده هم خرابوي. بیا چې ټیسټ وکړي نو ډاکټر ورته وایي د معدې دي ژوندي جراثیم دي. نو په هومیوپاث کې الحمدلله دا شیز هم نشته، بغیر سایډ افیکټ دي او د کلونو دوايانې مه خورئ بلکې لږ ورځو کې دوايانې وخورئ. د معدې ډېرې زیاتې مسلې چې هغه ډېرې کامن دي، عام دي او په روټین کې مریضان ډېر زیات وي چې د معدې نه فریاد کوي. د څه خلکو تکلیفونه چې دي هغه چې اوږي شي په نهاره باندې هغې ته تکلیف راځي، دا هم د معدې السر دی. او څوک چې په مړه باندې 2 غنټې 20 منټه بعد نیمه غنټه بعد درد راځي، دا هم د معدې زخم دی. او بیا چې ټیسټ وکړي نو ډاکټر ورته وایي د معدې دي ژوندي جراثیم دي. مریض ویریږي او په میاشتو میاشتو په کلونو باندې علاجونه کوي. ستاسو هم که ایچ پایلوري پازیټیو دی په هومیوپاتیک علاج وکړئ او د کلونو دوايانې مه خورئ بلکې لږ ورځو کې دوايانې وخورئ او انشاءالله چې صحت به ملاویږي درته. ګرانې به هم ډېرې نه وي او ستاسو چې کوم سایډ افیکټ د هغې د وجې نه راځي د میډیسن د وجې نه چې د معدې دپاره یې خورئ نو ګردې هم خرابوي او چې ګردو دپاره خورئ معده هم خرابوي. نو په هومیوپاث کې الحمدلله دا شیز هم نشته، بغیر سایډ افیکټ دي. انشاءالله په لږو ورځو کې به تاسو ته صحت ملاویږي او ستاسو به د ایچ پایلوري نه خلاصیږئ.